خدای پاک چې هغه عزت ورکړو نو هغه عزت هغه مال هم راکړه په صوبه کې یې غټه وده راکړه او چې کله وفات کې شو نو هغه وخت کې ما صوبې کې غوښتل هغه وایي چې ما ته ضرورت دی ځکه مونږ نمبرې کمې دي مونږ ته ضرورت دی ما ته ویل چې ته صدر پاکستان جوړ شه 3 ځله زه راوغوښتم او داسې به څوک دي چې هغه د پاکستان د صدر کېدو نه معذرت کړی ما ورته ویل چې زه نشم کولی ځکه چې ته صدر پاکستان جوړ شو زه خو خپلو خلکو سره نشم میلاوېدی هلته خو دوه پروټوکول دي زه به خپل کور ته هم نشم راتلی بیا مشوره وکړه دا سپیکر چې ولیدنه ته هم پاتې شوم نو هلته هم او دا هم د عمران خان پسې دویم نمبر پوزیشن دویم نمبر ودوه نو دا ورته که ما نه راکړی دا صدقستان نو صدقستان مې په دې نه ورکړی نو زه چې چېرته ډېر لوی لنډاډ وم زه چېرته ډېر لوی د کارخاندار وم یا زه چېرته ډېر لوی خان وم خو زه یو ورکر وم محنت پې کړی و سټرګل پې کړی و جدوجہد پې کړی و او دې ښار کې صحابۍ ته مې عمران خان مسلسل راوستی تاسو پته ده دې ګراونډ ته به راتلو تاسو به ټول لکه ټولو خلک پرې خبرې دلته به کافي راوستلی په دې وجه یې چېرې ما له دا وده راکړه نو دا دې ما له نه راکړې دا دې صحابۍ له ورکړې دا دې صحابۍ له ورکړې لومړي ځل باندې ګینې د دې نه مخکې زموږ د خلکو څومره قربانۍ ورکړي دي په خدای خدمتګار کې د باچا خان په تحریک کې د ټولو نه زیاتې قربانۍ کې چا ورکړي ده زموږ خلکو ورکړي دي موږ منو د باچا خان سره به د زیاتي اختلاف به وي خو د هغه د شخصیت احترام کوو چې هغه یو جدوجہد کړی و هغه یو کوشش کړی و هغه یو خواري کړې وه او د هغه یو سوچ و بیا د هغه زوی ولي خان وه او تاسو وګورئ چې کله حکومت کې راغله نو دلته څه میلاو شو